علیکم. نجیب بھائی مونږ چې کوم میسج پینډای وال ته ویلو هیموفیلیا هغې ته مونږ راغلي ته هغې یو مشر مونږ سره ناست دی د هغې د خولې نه تاسو دا خبرې واورئ چې هغه مونږ سره څه خبرې کول غواړي. جی سر جی تاسو خپله خبرې کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عمر خټک یم، دلته کې هیموفیلیا سوسایټي پېښور کوارډینیټر یم. دا ماشومان موږ سره تقریبا جون 2022 نه رجسټر شوي دي. نو د پیله خو ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ وي، هسپتالونو به ګرځېدل، په خپلې پیسو باندې به ټریټمنټ کوم. نو یو کال نه دی دلته کې موږ ته راځي، نو موږ ورته ټریټمنټ پرووایډ کوو فري اف کاسټ. او د چې کوم فردر ظاهره خبره ده فاینانشل ایشوز دي او ډېر لرې نه مرضي پړشنار نه پېښور ته ټریولینګ کوي، نو هغه چې کوم دی بالکل تاسو ورسره کولی شئ خپل کوپریشن ورسره کنټینیو ساتلی شئ. نجیب بھائی دا چې کوم هیموفیلیا سنټر دی دا د هغوی آفس دی او موږ دلته راوړو، نو موږ به انشاءالله دې ته د لارې کرایه کومه خرچه چې ځي باقي علاج دلته نه د فری روان دی. تقریبا 35,000 روپو نه یو انجکشن شروع کیږي، خو د دوی چې کوم دی هغه د دې نه ډېر ښه د مقدار سره دی. څنګه چې سرجي موږ سره خبره وکړه دا هغه سنټر دی، نو د دې لارې وارې خرچه چې کومه ده دا به ورته انشاءالله موږ اویلیبل کوو. باقي د دې علاج چې کوم دی دلته نه فری روان دی. السلام علیکم. السلام علیکم. نجیب بھائی دا لایق حسین او دا بچي چې نن راغلي وو فرنټیر فاونډیشن هیماټولوژي ته موږ بوتلي وو. هغې نه پس بیا موږ لاړو کمپلیکس هسپتال ته. کمپلیکس هسپتال کې د دې چیک اپ وشول، د فزیوتراپي مو شولله ډېر ښه طریقې سره. باقي به لایق حسین تاسو سره خبرې وکړي چې یاره سخت طریقه کار او څه طریقه کار نه و. نجیب بھائی لایق حسین ته چې کوم علاج دلته میلاویږي هغه فرنټیر فاونډیشن د طرف نه ورته میلاویږي، چونکې دا ډېر غریب دی، د تبرګي مزدوري کوي بازار کې، نو ده سره د تلو راتلو سواس درک هېڅ هم نه لیکي. باقي به تاسو ګورئ دا د ګل غوندې ماشومان دي، نو کم از کم چې دوی زوی راځي منتلي چیک اپ اخوا دېخوا باندې 40 نه 50,000 روپو پورې منتلي د دوی خرچه کېږي که نه، چونکې دوی په پلین کوچ کې راتلی نه شي. دا ماشومان دوی یو معذوره دی، دوی فیلډر کوي، مجبورۍ د لاسه. دلته چې دا منتلي پیسې میلاویږي د لپاره به ډېر د بهتر خبرې وي. باقي به لایق حسین خبرې وکړي چې لایق حسین څه یایي. لایق حسین السلام علیکم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس نجیب بھائی هم څه خپله منډه ترړه وکړله، نوره د کلیوالو څه چې وس کې وو هغه یې موږ سره وکړل. نو موږ دا منډې تړلې وایو بس دا د تشخیص ظالمه بیماري دی، ولاکې نو دماغ دا کار پکوي بس اندستنیږي بل څه او وسیله شته نه دی نه. او لایق باید نن زموږ د خدمت نه ته خوشحاله یې که نه یې خوشحاله؟ خوشحاله یم ډېر. تا نه خو چا څه پیسې میسې نه دي اخیستې دلته که نه؟ نه 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 ډېره مننه. او نور انشاءالله نجیب بھائی دا ماشوم چې کوم دی د دوی نن ما فزیوتراپي تاسو ته ویډیو هم در سینډ کړله دا دی، خو بهرحال لایق ډېر بنتهایي غریب سړی دی او دغه چې کومه دی د تبر مزدوري کوي، نو تبر مزدورۍ کې 40-50,000 په میاشت په دې بچو وس نه لري چې ولګوي. نور لایق به په خپله خبرو کې چې زه مسافرو ته څه وینا کول غواړئ دغه مسافر ټولو مسافرو وروڼو ته چې مو څه خیر کړی دی، چې مو ته وینه راکړې دی، هغوی زه ډېر شکرګزار یم. خدای دې دا دنیا او دنیا دې خراب ما کړي چې چوم ته یوه روپۍ ویلې نه دی لرکړي یا مو زمانو ته 11 ګون ویلې نه دی ور کړی. خدای دا دنیا او دنیا خراب ما کړي. موږ نه خوشحاله یې که نه؟ خوشحاله یم. ډېر ډېر مهرباني. وسلام. السلام علیکم ټولو عزتمنو قدرمنو کتونکو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي. عزتمن وروڼو تاسو به د مو ټیم ممبر ابراهیم بھائی ویډیو لیدلی وي، د لایق بچي چې کوم پېښور ته چیک اپ ته استولی وو هغه کمپلیټ ډیټیلز کوم تاسو ته به مو ټیم ممبر ابراهیم سره شیر کړلو. نو څه کومه فزیوتراپي ورته کړې وه، کوم چیک اپ یې شوی و، څه کوم ویکسینیشن و، هغه په باره کې ټوله تاسو آګاه کړل. بس ویډیو اینډ کې به رب ته سوال وکړو چې ربه څومره د ما مرګلي څخه ټایم بای ټایم د کازمي چیریټي فاونډیشن د سپورټ کوي د یتیمانو د غریبانو د مسکینانو او خاص کر بیا داسې بچیو چې هغوی رب نه سوه بل څه اسرا نشته هغه تاسو سپورټ کوئ. خدای تاسو او تاسو بچي داسې بیمارۍ او رنځریو نه محفوظ وساته. با سوډونو خوشحال اوسئ، آباد اوسئ. ویډیو اینډ کې بیا به تاسو ټول وروڼو ته ریکویسټ وکړم چې پلیز چوکای مو پیج نه وي، پلیز تاسو مو پیج زیات فالو کړئ. هغه نه علاوه د مو کازمي چیریټي فاونډیشن تاسو مزید سپورټ کړئ. ما کوم د زیات د یتیمانو د غریبانو خاص کر بیا داسې دار په دار حالاتو کې مبتلا کسانو سمادات وکړو چې هغوی رب نه سي او بل څه اسرا نشته. بس خدای مو خوشحاله آباد لره وروڼو. تاسو مو ته دعا کوئ، مو به تاسو ته دعا نه کوو. بس مو سید نجیب ته راکړئ اجازات. مهرباني وروڼو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.